د سوات موټروے لپاره د پل چوکۍ په مقام په کمرشل ځمکو د انټرچینج منصوبه شروع کیدونکې ده او حکومت د ځمکې مالکانو ته د مارکیټ ریټ مطابق معاوضې نه ورکوي د کمې په ضد چې د ځمکې مالکانو احتجاج کړی دی. نور تفصیل د عمران زریاب په دې رپورټ کې. د سوات موټروے په جوړښت سره به ملکن ډویژن بشمول قبایلی علاقې د ترقۍ په لور روانې شي او اوږدې فاصلې به رانږدې شي، خو د بدمرغه د ترقۍ په دې سفر کې د لډن ډیری او جالوانان یو شمېر کورنۍ متاثر شوي دي او په تیره د پل چوکۍ په مقام یو لوی انټرچینج جوړولو منصوبه مخې ته راغلي. د کوم له وجې چې به کمرشل ځمکې انټرچینج په قبضه کې راشي، د کومې ریټ چې ډیر کم لګولی شوی دی. د حکومت د دغې فیصلې په ضد د ځمکې مالکانو د پل چوکۍ په مقام احتجاج وکړو او درنه یې ورکړل او د حکومت د ظالمانه فیصلې په ضد یې نارې ووهلې. احتجاجي غونډې ته پخواني ضلعي ناظم غفران احد ایډوکیټ او د ځمکې مالکانو ویناګانې وکړې او وی ویل چې حکومت دې د مارکیټ ریټ مطابق کمرشل معاوضه ورکړي، ګنې د احتجاج لړۍ به جاري وساتو. چې دا کوم انټرچینج جوړیږي دا ظالمانه انټرچینج دی، ولې چې دا په کمرشل ایریا باندې راوستی دی او کمرشل ایریا کوم ریټ چې کوم دوی مقرر کړی دی 360 روپۍ پر فوټ، نو دا یو ظالمانه اقدام دی چې په دې کې د دې غریبو خلکو د روزګار مسله ده، د بچو د روزۍ مسله ده. په دې کې موږ 200 کورونه دا خاندان غر کېږي، نه زموږ ځمکه شته نه زموږ کور شته. که زموږ سره دا وشو زموږ کورونه وران شو، موږ به دې روډ ته لاس هم راوباسو، دا ښځې به هم راوباسو، دا کډې هم موږ به ځان وژنو، نور زموږ سره لاس نه رسي په حکومت. دا انټرچینج باندې دی پروجیکټ ډایریکټر پښتونخوا هایویز اتارټیز په دې نظرثاني وکړي او دا پروجیکټ د انټرچینج دی دا په داسې ځای کې جوړ کړلی شي چې د خلکو ته کم سے کم نقصان ورسي. د ځمکې مالکانو غوښتنه وکړل چې د دوی معاشي قتل په ځای دوی ته انصاف ورکړي شي، ګنې په خودسوزۍ به مجبوره شو. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکن.